ډېرې وې زوی نه و زامن یې وخو کم واړه و لوریانې ډېرې عثمان صاحب ورته راغی وایي صاحب څه ضرورت دې شته وایي نه ډاکټر راولم وایي نه ډاکټر لیدلی وایي نو هغه څه ویلې وایي هغه ویلې اني فعال لما اريد الله یې ورته یادوي چې څه مې خوښ یې هغه کوم وایي څه امداد در سره وکړم وایي یو امداد وکړه جهنم نه مې خلاص وایي دا خو زما په وس کې نه دي وایي بل امداد ته زما ضرورت نشته وی صاحب لوریانې دي ډېرې دي څه پیسې به درکړمه غریبي وی زه خو د غریبۍ نه نه ویرېږم وی ولې وی ما ته رسول الله یو نسخه ښودلې ټولو صحابو او ما او زما لوریانو په هغې عمل شروع کړی چې په هر کور کې د ماخوستان د مانځه نه پس د سورة الواقع تلاوت کېږي هغه کور ته غربت په سوونو کیلومیټرو کې نږدې هم نه راځي نو موږ په هغې باندې زما لوریانې عمل کوي زما پیسو ته ضرورت نشته وایه بچ وقال مجاهد رجتي ګوره ابو عبیده تفسیر نه اخذ کوي که نه هغه چې کوم ټکی راخیستې هماغه راوالي ټول آیات پرې دي و دا دې نه مخکې جمله څه شی ده آیات کې جمیله ووایه اذا رجت الارض چې کله وجړه کولی شي ځمکه په جړه کولو باندې نو رجت زلزلت وخوځولی شي وبست الجبال بسا او بست الجبال څه معنا ده دا قطت او لطت ذره ذره بکړی شي ټوکړه ټوکړه بکړی شي کما یولت السویق لکه څنګه چې ستوان داسې تاوولی شي او په دغه کې د غوړیو کې یا تیلو کې دغه رنګ به شګې دې نه جوړې شي شګې هله د بیرې نه ګوره المخدود د بیرې شاخونه چې د میوو نه ډکي هغې ته مخدود وایي خو ګوره دا د جنت بیرې تاسو نه دي کتلي که نه خو به بیا بله دنیا کې ګورو د دنیا بیرې هم کتلي ونې او هغه ونو کې هم غنې کتلي وړې وړې او ګوره څانګې د بیرو نه ډکې نه یوه یوه لرې لرې پکې نښتي او د آخرت بیرې دا ډېرې څانګې ډکې د ډېر ډکوالي نه به را زوړند دي او چې کومې ونې دي هغه ونو کې به یې غنې هم نه اله ګوره منزود الموز کیلې میوه یوه د بلې د پاسه اوس کیلې چړم کتلی چړ دا یو د بل د پاسه انخطي که نه انګور یو د بل د پاسه انخطي که نه والعرب عرب چاته وایي ګوره مولانا صاحب یا لکه اوس دا معنا بیا لږه خطرناکه ده اوس رحمت الله وکم که ونه کمه عرب ویلې کېږي ښځه خاوند ته عربین عربتین دا ټول دا په دې جدید عربۍ کې استعمالي عرب هغه پیغله ناوې چې هم محبی هم محبوبی او عرب هغه ځوان زلمی چې هم محب وي هم محبوب وي نو دی باندې تاسو پوه شوئ که نه ښځه خاوند ته ګرانه ده محبوبه شوه که نه خاوند محب شو که نه خاوند ښځې ته ګران ده خاوند محبوب ښځه محبه شوه که نه نو هر یو په ښځه خاوند کې هم محب او هم محبوب نو بس د مینې ژوند دی چې ښځه ستا محبوبه ده او ته محب او ته د ښځې محبوب او ښځه د محبه ده دا ژوند د خوشحالو نه ډک او اطراب هغه ناوې او ظلمي ته وایي چې دواړه همزولي د جنت حوري او خاوند به یو عمر 33 کاله او 33 کاله ته به دا بوډۍ هغه 33 کلنه به داسې لکه د دنیا 15 کلنه هلته خو بوډۍ کېدل نشته او نه صاحبه کېدل شته د ورځې 100,000 وارې جما کولی به شي او چې هر ځل جما کوي هغه به باکره ته به دا نه وه چې دې نه مخکې ما ورسره جما کړې او همزولي به دا نه ده چې مخ به یې ګونجې شي سر به یې تړلی ملا به یې تړلی او زیروي به کوي وای مړه شومه دا کیسې هغې ښځو کې نشته هله ګوره مولانا صاحب ناوې ته مکې والا څه وایي عریبه مدینې والا څه وایي غانیچه او عراق والا څه وایي شکیله نو عریبه مکې والا ناوې ته وایي او د واده ظلمي ته دخان اسود تک تور لوګی دی په دنیا کې همیشه و ګناه الی بیل الهیم الزما یلکه د جهنمیان
دا به د تږي وخانو په شان ته چینې ته بوزي د وینو زوی خوټ کېدلې چینه به یلته بیا وبس کېل او من نن خو موږ ملزم یو ګنې مجرمین یو په موږ باندې د الله قرضه پاتې شوې ده او پراخه رزق او خوراک به او راحت او روح خوشحالي به او زه به تاسو جوړ کم په نوي مخلوق باندې چې په کم طریقه زما خوښی ګوره هلته به دا همدا تاسو وئ یو بازار به جنت کې هغې ته بازار حسن وای بازار حسن هغې کې به صرف خایس خرڅېږي د سړو دپاره چې په هغې بازار تېرېږې نو چې کم حسن د خوښي او زړه کې د تصور راشي چې زه دغه شانته شوی وی جنتیان خو هسې هم ښایسته وي په سیکنډونو کې به ستا شکل همغه شان او دام نشته چې $2000 جمع کو $3000 جمع کو $1,00,000 جمع کا تا سرجری وکړه نه مړه کیسې هلته نشته بازار حسن ده او نه پکې یو میاشت هلته اسپتال کې بس بسترېدل شته په سیکنډونو کې به بس شکل هله تفکروا تعجبون عربا مثقلة وحدها عرب مثل صبور وصبور او دا عربون مثقلتان ولی ویلې رحمت الله که دا جواب دې راته ویلې 100 روپۍ انعام شته زه یو نیم 100 روپۍ انعام شته د زه ورته څه وایم دا مثقلتان ولې ویلې دا وی عربا کښېنه په ارام دا اوس دې ونه ویلې چې عربه مکې والا ناوې ته وایي او مکې والا او مدینې والا ناوې ته موږ یوه نیمه توله کالی ښځې ته نه شو اخیستی 3.5 لکه روپۍ د هغې چې نن سبا کمیسونه د سونې جوړوي 25 کیلو 22 کیلو 23 کیلو پیغلې ته ګوري د هغې برابر درانه یي په زیوراتو باندې د جنت ناوې د ناوې ته مکې والا عربه وای مدینې والا غنیچه وای او اهل عراق ورته شکیله دا هر قوم خپل اصطلاحي ګڼه ده او موږ پښتانه ورته ناوې بیبي وای او 2 ورځې غریبه ناوې بیا زړه پودړه شي او کنه دا قیامت حافظه ده یو قوم به وغورځوي لاندې جهنم ته غورځوونکې ورافعتون او بل نوم د قیامت رافعه ده یو قوم به اوچت کې اعلی مراتبو د جنت ته نیکان اصحاب یمین مولانا صاحب هغه کټونه به وبدلی شوي د سونې په تارونو باندې لکه دلته چې موږ د مزري په تار باندې کټ وبول کوب هغه پیالې ته وایي چې لاس ته یې نه لري اباریک هغه پیالې ته وایي لکه دا ګوره دا اوس بریک عرب بچ وټل کې کینه هات یا ولد ابریق ذات اسنین یا لکه بچي یو 2.42 شعر راته نو 2.42 یو 42 درې 42 هات یا ولد ابریق ذات اسنین ابریق ذات ثلاث بچي یو 3 پیالې چینک کوراوړه یو 2 پیالې چینک ابریق هغه پیالې ته وچ د کونډه مسبوق جار وفروش مرفوعه بعضها وفروش مرفوعه فرشونه بيت ته پته قط په قط یو د بل د پاسه یا تنه هوري مرادی چې قط اوچت 3 غزه قط بوي د آدم علی السلام برابر او د خاون به هم دومره او یا د دینه پالنګونه مرادی پالنګ د پاسه پالنګ د ډبل بیت د پاسه ډبل بیت دا بر جنتیانو د تنعم د پاره د تعیش د پاره مترفین متمتعين دی به متمتعين وي څه معنا پرته عیش ژوند به اذان بنئ چې راشي جمع راشي سي روزه جمعه راغله دا او راشي چيله دا او راشي خپل کلی کې بل کلی کې غشتونه بس صرف خوندونه دي خوراکونه دي او جماګان دي ګوره افرایتم ما تمنون انتم تخلقون او نحن دا تاسو چې کوم نطفه د خځه پر رحم کې اچوي ولدینه بچي تاسو پیدا کوو ګمنګ پیدا کوو للمقوین للمسافرین اله او هغه ځمکه چې وچکړه سي یو ونې او بوټي او باغات پکې نه هغې کې مسافر مزل کې یو معنی کړې ده فلا اقسم بمواقع النجوم دینه مراد محکمات قرآني دي ويقال بمسقط النجوم اذا سقطنا الک استوري خو غورځي نه کنه اوس دا ګوره د شپې رڼا اوس نشته هغه رڼا نور واخیسته دی په خپل ځایونو کې پټ شي لکه څنګه چې اوسې په خپل ځاله کې پټیږي ودو دا اهل مکه کافران په دې خبره خوشحاليږي کتل ګورته نرم شي او د دې د خدایانو مزمت پرې دي نو دوی به تاسو سره مخالفت پرې دي
کته د دې خدایانو مزمت نه کوي بیا دوی ستا مخالفت نه کوي ودو دی خوشحالیږي لو تدهنو کته ورته لږ نرم شي فیدهنون دویم نرمي معنا ته د دې خدایانو بد مه وایه دوی ستا مخالفت نه کوي فسلام لک فمسلم لک انک من اصحاب الیمین دا خبره د مسلماتو نه ده چې ته به جنتي وألقيت إنه وهو معناها كما تقول أنت مصدق مسافر عن قليل او لږ ټیم پس به ته سفر کوې إذا كان قد قال إني مسافر قليل وقد يكون قد دعا له او کله فمسلم فسلام دا په معنا د دعام راځي دعا امر فسلام لك دی الله دې طرف دې امن او سلامتی ایت سره فسقيا من الرجال ان رفعت السلام فهو من الدعاء نو ګوره د مسلمانانو د خوشامدید د پاره د چې تاسو ربل سره مونږ شي فسلام علیک السلام علیکم نو دعا شو کنه افرایتم ما تورون آیا تاسو ما ته وای دا کوم شی چې تاسو تستخرجون روباس اوریت او قط او ورته نه بلوي انتم څنګه راځي افرایتم ما تورون الشابه لا رب قاتلا تأثيما كذبا الشابه باب قول الله تعالى وظل ممدود او سایه سوري به ډیر وګده جنت کې به یو ونی دی هغه ونی سوري ته په پاس باندې سور سړی سل کاله مزل کې ختميږي بنل قال حدثنا علي بن عبد الله الى اخره عن ابي هريره رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني حديث به مرفوعا نقل کوشا ان في الجنه شجره يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها وخر شيء وظل ممدود او کستاسو یقین راځي د آیات ولولې کنه وظلن سوري به ممدود وګده چې سل کاله به راکب اغیلانه مزل کوي نه به ختميږي سوره الحديد قال مجاهد جعلكم مستخلفين معمرين فيه من الظلمات الى النور من الضلال الى الهدى ومنافع للناس جنة ګوره دغه وسپنه د چې دینه وسلې جوړیږي دینه توري جوړیږي ټوپکې ټینګونه جوړیږي او توپې جوړیږي ډالونه جوړیږي اولا بكم الله تعالی تاسو واقدار او متصرف د الله يعلم اهل الكتاب ليعلم اهل الكتاب چې اهل کتاب یقین راشیل يقال الظاهر على كل شيء علم والباطن كل شيء علم انظرونا الله تعالی ته په بواطن او په ظواهر علم د انظرونا د قیامت په ورځ به منافقین سړي او منافقات زنانا مؤمنانو سړو مؤمنات او خذو ته وای انظرونا ان مونږ ته لګ انتظار وکي کنه نقتبس من نورکم التقب نورهم يسعى بين ايديهم د منافقینو مختبرانا نه دی به مؤمنانو ته لګ انتظار وکي د استاسو مخه ته کوم رانا د چمنګم دینه لګ فائدہ والو سوره المجادله وقال مجاهد يحاكون يشاقون او د مخالفت کې پیغمبر سره کو بیتو اخذو الله بدی مغلوب مقهور شرمنده او خجالت کې د خزیان نه دال غلب علیهم الشیطان دی باندې شیطان غالب شو ذکر پیغمبر مخالفت کې سوره الحشر ور حشر درې قسمه ده دلته براش تاسو نور الانوار کې ویل احسان الله صاحب څنګه حشر څو قسمه و درې دینه مراد يهوديانو حشرو دی په مدینه کې پراته کنه غیر چا پیر بنو خینقا بنو نذیر بنو قرظه اخیری ملګری اوري کنه نو چې کله نبی پاک راغی د غزوه احزاب نه دی سره جنگ وشو بیا د جلاوطن کړه ټوله وشړل خیبر ته د حشر اول وای لمدینه منورې نه چې خیبر ته وشړل حشر اول بیا له خیبر نو عمر فاروق چې هغه ډیره سرسبز ازمکه و کجوره ډیره علاوه و يهوديان والله ک نور دا کجوره رانه وخره هغه ورته راغله وزر تجرګه وی ګوره پیغمبر ویلو چې دلته اوسه دور در کینه دی الله دشمنه هغه مشر دی وی ولې تاسو ته زمون پیغمبر ونه ویل تر هغه به اوسېږي چې زما صحابه غواړي تر نن زمون غختنه و چې اوسېږي نور نه غواړي ورکېږي وینو چې چیرته لاړ شو وی چې چار طرف ته چې کوم ځای نه راغلی نو بنی اسرائیل چې و يهود دی راغلی د شام او د اریحا او د بیت المقدس نه نو حشر ثانی د خیبر نه بیت المقدس اریحا او شام د داوود چې پراته دي او دریم حشر دی یوم القیامه مراد سو حشر شول وای شام الجلاء اخراج من ارض الى ارض جلا وطنی څه ته وای دیو ملک ته بل وطن ته وشړ مدینه نه خیبر نه بیت المقدس وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم الى اخره عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما سوره التوبه قال التوبه هي وای ما ورته چې د سوره توبه وای دا سوره الفازحه ده
فاضحه معنا شرمون کې. الله پاک په دې کې د منافقینو په حواله دومره آیاتونه راولېږل چې د په منافقینو څومره پردې پرتې وي او څومره د دې خباثتونه والله ټول ښکاره یو آیات براتنو دینه ته سورۃ الفاضحه وي ما زالت تنزل ومنهم همیشه چې دا سورۃ بنای آیت نازله ده ومنهم او پدې کې چې کوم قبایح هغه به ښکارا کولت حتى ظنوا انها لن تقي احد منهم الا ذكر فيها. وای موږ یقین راغی چې مدینه کې یو منافق هم د صفات نه شو چې الله تعالی پرده پورته نه کړل. قال قلت سورۃ الانفال قال نزلت في بدر او دا د بدریانو متعلق نازل مول سورۃ حشر وې دا د بنو نذیر متعلق ځکه اول حشر د بنو نذیر شوې ده د خیبر نه. وبه قال حدثنا الحسن المدركين الى اخي عن سعيد قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورۃ الحشر. حدیث کتاب المغازی کې تیر ده کنه غزوه د بنو نذیر کې شابس. باب قول الله تعالى ما قطعتم من لينة نخلة ما لم تكن عجوة. نو دا حدیث هم ګورئ کتاب المغازی کې تیر ده چې کله بنو نذیر باندې حضور او صحابه وملو نو حضور ودول چې ځینې ونې هلته باغات د کجورو ډېرو ځینې کټ کوي ځینې وسوځوي ځینې پرېږدئ. نو منافقینو به ډرامه شروع کوي دا څنګه پیغمبر ده دا څنګه صحابه دي تیار باغ د ونې سوځوي ونې ورته اره کوي. دا وګوره آیت راغی ګوره هر هغه شی هر هغه عمل د دشمن سره کوه چې د دشمن زور قوت شوکت او دبدبه پې ختمي. نو چې د هغې څومره مال او دولت د خو د هغې شان او شوکت په همدې زیات یي که نه. دا اوس ولې دا علما خو کاش چې علماو پې عمل کولی والله که دی په خپله ورباندې کوي. زه عیني شاهد یم خو نه شو ویلی چې په یو مجمع کې او په یو جلسه کې اعلان وشو چې پیپسیانې مس کوي دا د اسرائیلو ګټه ټوله پی د دې هغه تفسیر یې موږ مخففات و چې دا یو پیسه اسرائیلو ته ځي او بیرته دا پیسه د امت مسلمه په خلاف استعمالي. مکه مولا ما په روټۍ کې یو ورځ پس ولیده 4 دانې پیپسیانې وڅښلې. نو موږ خو څه نه شو ویلی. یو بل عالم ورته ویل حضرت په ورځې مخکې خو تاسو یو جلسه کې وې مړه دا خوراک په څه شي هضم دا د خدای درته اور وګرځوي اور چې عوامو ته وایي چې مې خرڅوه خطا یې که او ته په خپله باندې او عوامو ته وایي میس که او ته په خپله باندې ولې دا د اسرائیلو مصنوعاتونه بیکاټ دا ګټه اسرائیلو ته ځي بېرته د فلسطین او د مسلمانانو په خلاف استعمالي. نو ګوره دا کجوره چې وه دا به بېرته د مسلمانانو د دې پیسې به د مسلمان په خلاف اسلحه به یې اخیسته او استعمالېده که نه. نو رسول الله ویل څه ورته کټ کوي څه وسوځوي څه پرېږدئ وایي دا 3 واره کارونه فباذن الله ما قطعتم من لینه تاسو نه کټ کولې ونې د کجورې تازه چې نوې را په کجورو راغلې وي او هم پرېښودې او یا هم سوځولې فباذن الله دا ټول کارونه دی الله په حکم او دې دپاره چې د فاسقانو چې یهودیان دي شان و شوکت او دبدبه او قوت ختم شي. مړه دومره په مزه لګیا لکه سهار د چې ناشته نه ده کړې. دلته تاسو اشعار ونه وحرق بالبویرة مستطیره نو د خدای بندگانو خدا په مغازی کې تیر ده که نه دلته بیا را باندې ولې وایي شابه هغه مال چې خدای پیغمبر ته په فی کې ورکړي مال فی کوم یو ته وایي هلکه احسان الله صاحب چې کوم کې جنگ جګړه ونه شي په صلح او په مصالحات باندې هغه تقسیمیږي نه هغه د امیر المؤمنین په اختیار کې بیت المال کې چې چاله ورکړي. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله الاخي عن مالك بن اوس بن الحسان عن عمر رضي الله عنه قال كانت اموال بني مما فاء الله على رسوله مما لم يجب المسلمون عليه. په دې باندې مسلمان خپل اسونه الوزولي نو اله ولا رکاب او نو خان اله دا خالص حق او اختیار د پیغمبر او خپل بیبیانو ته باید یو کال نفقه ورکوله او په مابقیه پیسو باندې به د مجاهدینو لپاره اسونه تورې زغرې او ډالونه اخیستل هغه به تیار ساتلی او آلات جهاد دی الله په لار انا سوا دې باب لاندې چې کم روایت راځي تر دې څه پورې چې ما تاسو اول او دویمه بخاري تر دغه ځای وویله که نه ډېر روایتونه پکې 8 9 اووه شپږ 15 12 کرتې مکرر ځکه 4000 مکررات دي که نه دغه روایت د دې باب لاندې چې پیغمبر تاسو ته څه درکړي دې باندې عمل وکړي چې څه نه منې کړي ځان دې باب عنوان لاندې چې کوم حدیث راغلی ده دا په اول او په دویمه بخاري کې په اول ځل دا روایت راغی د دې نه مخکې دا روایت دا نه دراغلی دویم ځل براجي په کتاب اللباس کې الته براشي امام ابو داود مروړي امام نسائی مروړي خو په بخاري کې دا اول ځل د چې دا روایت راغی وای اوس
وبه قال حدثنا محمد بن يوسف الى اخر عن عبد الله رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمتشمات. مستوشمات ګوره واشمه چاته وي خال لګون کې خزه دا چنګړیا نه ګرځي دوی سره ستنی یو لیش برابر وي دا من کاکا صاحب کې دم کړي دا خون پنجو بابا کې دم کړي درد نه کوي نو زنانو ته څو جینو کې داشنه خالونه یو د غلاس کې دا چې کومه خزه لک سره سپینې خيسته یا غنم رنگي دغل تر استنه او درا سره راکاږي یو درز غوندي جوړ شي بس پاغه کې هغه شین نیل واچي دغه نیل د دې تر جنازې پورې موسنه لري کېږي مګر اپریشن وکي دا وترش دلته خال لګي شین دلته لګي شین خالي ببو دا څوګي لګي هغه ته واشمه وي چې چاته لګي هغه ته مستوشمه وي چې طلب د دې کې چر شمه ته خالونه ولګا رسول الله وي چې څوګي لګي په دې د ملانت او چې څوک وای چې به ما ته خالونه ولګاو په دې د ملانتي زکه دا تغییر د خلق الله کې راځي دا تغییر دا یو مسله شو دویم متنمسات نمس خو مطلق د مخ نه ویخته وستل خو دا وریزي چې نری کوي دغه خزو باندې د ملانتي والمتفلجات او هغه چې غاخونه نری کوي او د غاخونو منځ کې فرجه پیدا کوي دوه سيزونه کوي غاخونه غټ دي یو بل نه وګدو لنډي اول یو برابر کی غټ دی بیا نری کی یو بل سره انختی دي د دواړو غاخونو منځ کې فرجه پیدا کی ځکه عربان خو د جما ډیر شوقیان دي ساخ ځان وجنی پدې او د حسن طلبګار وې کوم خزه چې غاخونه واړه وي نری وي او په منځ کې فرجه وي ویغه چې خاندي ډیر خوان کوي نو دی به د حسن د پر د درې کار کول غاخونه نری کول غاخونه برابرول او د غاخونو منځ کې زاوینه کولاول تاسو پرون یو تصویر ګورئ د تقی عثماني صاحب شیخ الاسلام صاحب چلیده په فیسبوک او هغه ډیر د نږدې نه چا ورناخیشته ده که تاسو یو ګورئ دغه دوه غاخونه درې مخه ته راوتی دي ما خو نږدې نه زور سره ناشته ما کتل او که تاسو لیدلې تا شپې د جرا واسطه افتتاح ته مونږ خپل میلاو شو دینه غیر مې په بڑا بیره کې یو مدرسې ته زمام دعوت دوی له کراچۍ راوستي ولته کینا سو سره دغه خونه د دنیا ملکونو ورته ویل چې دا به موږ وینا نه دا تغیر د خلق الله کې برابر نه کړ او المغیرات خلق الله چې دې تغییر راولي په خلق الله کې تخلیق د باری تعالی کې دا تغییر ده کنه ده نو چې دی ویل فبلغ ذلك امراه من بني اسد زید درته وایم ځکه دا روایت اول ځل راغی یو بنو اسد قبیله کې یو خزه و انتهایی ماهر و ډیره زبان تیز او ژبه نه تیز و یعقوب نامه و فورا راغله عبد الله ابن مسعود پس دا روایت ذکر فقالت انه بلغني انك لعنت كيت وكيت زه خبره شوی ما چې تعالی لعنت ویل په واشمه باندې په مستوشمه باندې والمتنسمات متفلجات کیتا واشمه وکیتا مستوشمه کیتا متنمسه کیتا متفلجه قال ابن مسعود یو مالی لا العن من لعن رسول ولې څه چل چې زه لعنت ونه وایم په هغه چا باندې چې رسول الله ور باندې لعنت ویل خو رسول الله لعنت ویل امام ومن هو فی کتاب الله او چې خدای په کتاب کې یو چا لعنت ویلې شوی فقالت دوم یعقوب ورته لقد قرات ما بین اللوحین ما خو قران د دوه وقایو په منځ کې ټول لوستل ختم کړي فما وجدت فی ما تقول داستا خبره مې په قران کې نه دلیدل چې په واشمه او مستوشمه او متنمسه او متفلجه باندې خدای لعنت ویلې قال ابن مسعود ورته لئن كنت قراتيه کچې ته په تدبر او تفکر باندې دا تلاوت کړې وې لقد وجدتي نو دا بری به کې مونډلې وي خو ته تدبر او تفکر سره اما قرات و ما تاکم رسول فخذوا دا آیات د لوستلې ده چې پیغمبر صدر کی باغی عملو کوي و ما نه حکم چې څنګه منه کی فنتهو هغه نه منه شي وای خدای قرآن آیت معنی وایو خو پیغمبر وای چې وشم مکوي چې کوي لعنت نو دا خدای لعنت پیغمبر وای مستوشمه ته چې طلب د خال مکوي نو پیغمبر منی کا او رسول الله په کوئی و ما نهاکم فانه فنتهو نو دا دی الله منه شو کنه شو قالت بلا خذوا يا ولدا خوشتا قالت فانه قد نهى عن ان الله تعالی هم دینه منع کړي نو خذ بل پوینټ راونیو دغه هون فعل شو ابن مسعود ته وی صاحب ته مونږ ته تبلیغ کې کنه وې ستا خزم دا کارونه کوي ستا خزم وشم کوي نرمس کوي او متفلج غاخونه نری کوي
دا ستا ښځه ولې دا کارونه کوي رحمت الله لکه دې وخت منبر باندې یو شیخ ناست دی بیان کوي چې دا کار مو کوي یو مقتدي پاتې وایي ستا ښځه یې کوي دا خبره داسې ده لکه د ماشین رب په ډزې سړي باندې وي لیکن ابن مسعود ورته وخندل هغه ورته ویل دا چل ده ته لاړه شه زما کور ته بیجګر رحمت الله علیه سره ناستومه نو ویلې ما یو په تپوس به ترې نه کوو بیانونو چې ده به څه ویلي و یو ځل ما پسې خلکو ډرامه ګډه کړې چې د بیجګر ښځه ویښته لنډوي د هلکانو په شان وی ما به دا ویښتو باندې بیان کړی چې ښځو ګورې ویښته مه کموئ دا ګناه ده وی خلکو ما پسې ډرامې شروع کړې چې خلکو ته وایي مې کموئ د بیجګر ښځه په خپله العیاذ بالله داسې وی ما ورته ډېره سخته خبره په منبر باندې وکړه و بیا به ډله ډله ښځې برقو کې راتلې او زما بیبي به یې کتله وی ویل چې یاره دا خو هسې خلک ډرامې پسې کوي ابن مسعود ته وایي ستا ښځه ولې دا کار کوي هغه ولې ورشه زما ښځه وګوره که زما ښځې دا کارونه کړی و نو قسم په خدای که په یو بالغ را سره سر کې زه طلاق کوم ام یعقوب چې لاړه ابن مسعود رضی الله عنه کړه چې بیبي یې وکتل هغې غریبه خو صحابیه وه زینب نومېده دومره لویه عالمه وه وی نه نمس کو نه وشم کو نه تفل یو شی نه کو نو ښځه کچو خجالت شوه بېرته روانه شوه دا روایت په بخاري کې په پیله ځل باندې راغی وایه بس قال حدثنا علي الى اخره عن عبد الله رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصله وقال واصله پیژنې دا بعضې ښځې دی الله پې ډېر لوی فضل کړی ده غدائره مستشزرات الى العلا تدل العکاس الى مثنى ومرسل الله ډېر غټ ویښتان ورکړي ډېر مې اوږده مې عین تر کناټو پورې او ښه مزېدار او د بعضو ښځو ویښتان یولی شي لنډ لنډ سپېره میره هر ویښته دوه او درې شاخونه ګړي نو دا د کومې ښځې چې ویښتان خراب دی بلې ته یې خورې لږ ویښتان به ماله رانه کې نو یو فوټ یا دوه ولیشته ویښتان د هغې نه چې کټ شي نو پته هم نه لګي بیا راشنې کېږي د بعضو ښځو وي داسې نو هغه راوالي د هغې ویښته د خپلو ویښتانو سره پیوند کړي دا څوک چې پیوندکاري کوي هغې ته واصله وایي د دوو ښځو ویښتان یو ځای کول او چې چاته یې کوي هغې ته مستوصله وایي نو دا دوکانونه راوتي دي که نه هلته ښځې هم ناستې دي سړي وصل کوي نو دې باندې لعنت ځکه دا ویښته دی د انسان جز د انتفاع بالجز حرام د انسان مکرم بجمیع الاجال دا وینه چې موږ تاسو ورکوو خو دا ښه د مجبوري ده چې د یو انسان ژوند پې بچ کېږي که دا شی نه وي د دې ورکول ګورې ناروا دي که نه دارنګې ویښتان خو که چېرته د اوښ د وړیو نه ویښتان جوړ شي او ښځه د خپل ویښتانو سره لګوي نو ګناه نشته خو د یوې ښځې ویښته بلې ته پیوند ورکول لګول دا حرام دی ولې کبیره ګناه ده لعنت ور باندې راغلی شه بس دا د انصارو صفت ده انصار هغه مبارک خلق دي چې د مکې مهاجرینو ته یې ځای ورکړه کورونه والایمان او د ایمان دپاره یو چوڼۍ او مرکز وګرځېده وبه قال حدثنا احمد بن يونس الى اخره عن عمرو بن ميمون قال قال عمر اوصي الخليفه المهاجرين الاولين ان يعرف لهم حقهم واوصي الخليفه بالانصار الذين ګوره خصاصه خو فقط وای کامیاب په دنیا و آخرت کې او بیا وای حاجتن حسدن انصار د مدینه مهاجرینو سره حسد نه کوي معنا دار چې کله به رسول الله مبارک مهاجرو ته یو شی زیات ورکاو نو د مدینه انصارو به ورسره حسد نه کو بلکې غیبته به یې کوله چې مړه څومره مبارک مهاجرین دي وګوره اکا مدني ورته زموږ نه زیات هر څه ورکوي حسدن حسد نه کو بلکې غیبته به یې کوله په دې باندې بیا دلته ابو عمر فاروق رضی الله عنه ویل چې خلګه انصار به دینه نه پس کمیږي رسول الله هم ویلي و ابو بکر هم ویلي عمر هم ویلي چې انصار به کمیږي مهاجر به زیاتېږي انصارو نه که څه خطا کېږي تاسو ورته بخښنه کوئ که څه احسان یې کو شکریه ادا کوئ ځکه په سخت وخت کې مهاجرو ته ځای ورکړی ده او د اهل ایمان دپاره یو مضبوطه چې پناهګاه وه من قبل ان يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم باب قول الله تعالى ويصرون على انفسهم الخصاصه والفاقه والمفلحون الفائزون مولانا سے مبارکه ويصرون على انفسهم دا د حضرت طلحه او د بیبي په حق هدایتونه نازل یو ځل میلمه راغی بعضې وی ابو هریره ده بعضې وی بل څو وی بیا هغه ډېر زیات وږی شوی وی بیا حضور پاک بیبیانو ته جواب ولېږه نهو بیبیانو ته خپلو که څه د خوراک وي راوړی هغوی د قربان والله که یوه کجوره
نو بیا یې ویل چې دا میلمه به څوک بوزي کور ته حضرت طلحه وویل چې زه به بوزم راغی بیبي ته ویل چې ګورې د پیغمبر میلمه ده که کور کې څه وي نو ساتی مه پټوی مه هغه ویل دومره خوراک د چیلی ماشومان وکړي و هغه ماړه شي وی بس ماشومان بیګا ته په لوږه وده که او ما او تا به میلمه سره کینو ځکه د عربو عادت دا و چې میلمه سره به کوربه کې نه ناست هغې به روټۍ نه غواړه نو د روټۍ په ټایم کې به ته ډیوه مړه کې په یو بهانه باندې ما او تا به کاسې ته لاس نه وروړو پرېږده چې دا میلمه په مړه خېټه خوراک وکړي الله پیغمبر خوشحاله شي دغه عمل یې وکړه د شپې ماشومان په جړه په وږه باندې وده او په خپله هم څه ونه خوړه ګوره بل ته یې ترجیح ورکړه په خپل حاجت الله پاک آیاتونه راولېږل الفلاح والبقاء حي على الفلاح عجل وقال راشي د کامیابی ځای ته عجل په منډه منډه راشي وبه قال حدثني يعقوب بن ابراهيم بن كثير الى اخره عن ابي هريره رضي الله عنه قال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اصابني الجهد قربان ډیر وګی شوی مال فارسل الى نسائه فلم يجد عنده انس ته ویل ورشه کور کې وګوره هېڅ هم نه واله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا رجل يضيف هذا الليل آیا یو څوک باندې چې نن شپه د میلمه ته روټۍ ورکړي او الله ورباندې رحم وکړي فقام رجل من الانصار فقال انا يا رسول الله فذهب الى اهله فقال لامراته ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخريه شيئا که څه وي نو ساته یې مو برابر یې قالت والله ما عندي الا قوت الصبيه بس دومره دي چې هغه د ماشومانو خوراک ده فاذا ارادوا صبيه العشاء فنووا وای کله چې ماشومانو د ماښام روټۍ غوښته نو وده یې که آلو لو باندې وتعالى فاطفئ السراج ونطفئ وتعالي بیا تراشه چې موږ ته د روټۍ کېښوده فتفئ السراجه په داسې حکمت باندې دیوه مړه که چې میلمه پوه نه شي اله ففعلت ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله ضحك من فلان وفلان فانزل الله ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ترجیح ورکوي د بل مسلمان حاجت ته په خپلو ځانونو اگر که دوی او د دې بچیان وږي دا مبارک صحابي میزبان دی ابو هریره یا حضرت طلحه ده یا ثابت بن قیس خو راجحه ده چې حضرت طلحه ده سورة الممتحنة اله د امتحان صورت شابه لا تجعلنا فتنة لا تعذبنا بيديهم د فتنې او یا معناګانې د خدای منګه په امتحان کې ما چوه که د کافرانو په لاس د موږ ته عذاب راکړه دا موږ دپاره امتحان بیا به کافران څه وایي که اسلام حق وای نو څنګه زموږ د لاسه دوی مغلوب شو په کار ده چې مغلوب شوي نه وای که نه هلکه واوره چې دا هغه آیت په هغه وخت کې راغی ولا تمسکو بعصام الکوافر که څنګه ده دا آیت همداسې ده وایي کمې ښځې چې په مکه کې ستاسو دي کافرانې دي او تاسو هجرت مدینه ته وکړه هغه په نکاح کې مه ساتئ هغې ته طلاق ورکئ بفراق نساهم کن کوافر بمکه رسول الله حکم وکړه صحابهو ته چې تاسو هجرت وکړو ستاسو کمې ښځې کافرې په مکه کې دي هغه جدا کړئ طلاق ورکئ بس سبحان الله دا روایت مغازی کې تیر ده کله تیر شو شپږمه هجري کې صلح د څه وشوه ومه هجري کې څه وشو غزو عمره القضاء نو د دې نه پس هلته خو راغلي ان فتحنا لك فتحا مبینا نو بومه کې رسول الله مبارک یو لوی میټنګ د صحابه او پټ چې مکه باندې به حمله کو تیاری به شروع کو بیا ویل چې دا مشوره به په صيغه راز کې سات بیا حاتب بن ابي بلتع یو خط ولي اهل مکه ته چې تاسو باندې حمله کیږي ځان تیار او خط ولې لګلو ویل دي هر چا مکه کې خپلوان شته د جیداد او کورونه ساتي زما څوک نو ما ویزه زبل احسان ور سره وکم نو زما جیداد او د کور حفاظت چې بیا رسول الله مبارک ویل درې کسان علي او مقداد او زبیر ته ورشي روضه الخاخ کې وزنانه روانه چې د حاتب خط ور کړو د شفتلو باغ سره اگر اونی سی هغه سره خط دا هغه چې راوړو من حاتب بن ابي بلتع الى اهل مکه حاتب اولی عمر صاحب غصه شو توره وای صاحب دا منافق شوی ستر وای پرې د بدری د لک صبر وک به ټوله خبره ته وای قربان والله کمیلا کار د منافقت نه یا د کافرانو سره دوستی او ما د استا سره چې څومره صحابه دي ټول خپلوان شته مکه د دې جیدادونه ساتي او زما هیڅوک نو ما وای ځا صرف یو احسان به ورسره وکم نو زما د اهل عیال او د جیداد تحفظ بیا رسول الله دویم ځل بیا عمر پاتې وای صاحب منافق د اجازت کو محبوب نه د بدری دا مخلص صحابي د حاتب وزر ورته قبول مخکې تیر ده کنه ده
دو ځلې درې ځلې تفصیل سره دا روایت غزواتو کې تیر د مخکاله ومه هجرت. قال حدثنا عبيد الله الاخري قال حدثني حسن بن محمد بن علي انه سمع عبيد الله بن ابي رافع كاتب علي يقول سمعت علي يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم انا والزبير والمقداد فقال انطلق حتى تاتوا روض الخائن فان خاق شبتلو ته وایي د شبتلو باغ سره یوه ښځه روانه ده مع حاجزا فخذوا منها فذهبنا تعالى بنا خيرنا حتى اتينا روضة فاذا نحن في دعية فقلنا اخرج الكتاب قالت ما معي من كتاب فقلنا لا تخرجن الكتاب لتلقين ثيابا یا به دا خطره کوي یا درنه کپړې وباسو فاخرجت من قاسها فاتينا بالنبي صلى الله عليه کونسۍ وسلم نه راوویست شب فاذا به من حد من ابي بلتعتين ای زما ګلالو علماء کرامو تر اخره دا منئ چې دا درې وارې مخکې تیر ده د څلورم ځل ده چې دا روایت راغله مما بمكة يخبر ببعض امر النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يحاسب قال لا تعجل علي يا رسول الله قربان ډېر عجلت کې فیصله مه کوئ زما وزر واورېره امرأ من قريش ولم اكن من انفسهم وكانوا زه د هغې د قوم نه نه یم خو کور مې قریشو سره ده لهم قرابة يحمون بها اهلي ومر بمكة فاحببت اذا فاتني من نفر چې زما ورسره رشته نشته نو ما ول زه به یو ښېګڼه ورسره وکړم یحمونه قرابتي چې زما کور او بچیان وساتیل وما فعلت ذلك كفرا ولا والله کنه کافر یم او نه مرتد مال فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه قد صدقكم فقال عمر دعني يا رسول الله فاضرب عنقه فقال انه شهد بدر ما يدرك لعل الله اطلع على الله تعالی بدریان او تار صافه کړی دی فقال يا عمر ما شئتم فقد غفرت لكم قال عمرو ونزلت فيه يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم قال لا ادري الايه في الحديث او قول عمر او دی وی عمرو بن دینار سفیان بن عیینه وی دا راته پته نشته چې د آیت د حدیث مربوط وکړه دا او کدا د عمرو بن دینار مقوله ده حدثنا علي بن سفيان بهذا فنزل لا تتخذوا عدوي قال سفيان هذا في حديث الناس حفظته من عمرو ما تركت منه حرما وما أرى أحدا حفظه غيري باب قول الله تعالى إذا جاءكم المؤمنات چې کله تاسو ته راشي مؤمنې ښځې د مکې مکرمې نه هجرت وکړي او بیعت کول غواړي نو په هغې باندې امتحان وکړي ګوره واوره مولانا صاحب څومره زنانه چې د مکې نه راتلې او هجرت یې کو مؤمنې وي حضور بیعت ورسره کړی بیعت یې په څه کړی یو او بیعت یې څنګه کړی دوه یو خو د دوه روایته به راشي یو د عایشې صدیقې دی او د ام عطیې د ام عطیې وایي چې موږ لاسونه اوږده کړه نبي پاک او عایشه ابۍ وایي چې په ژوند کې د رسول الله مبارک لاس د اجنبیې زنانه په لاس نه ده لګېدلی او پیر چې بیعت کوي زنانه ورسره نو په لاس یې نشي کوی اجنبي ښځه سره لاس میلاوول او پیر اجنبي سره په لاس باندې بیعت کول دا حرام دي حرام دي حرام دي علامه روم وی کار شیطان میکند نامش ولی گر ولی این اصل لعنت بر ولی کارونه د شیطانانو کې ځان تولیه وي دا ټک نخکته تاسو کتلی ویډیوګان داسې پیران هم شته دي چې زنانه سره په غاړه غیږ غاړه په غاړه سره او ګډیږي دا وایي بیعت د ورسره وي غاړې ورته ورکوي دا ویډیوګان یې راځي وي دا پیر صاحب ده بل به یې ګیره به یې خریلي 15 سیګرټه به یې لاس کې خلک به یې په خپو پراته وي دا پیر وی کارونه د شیطانانو کې ځان تولیه وي که اولیاء داسې وي علامه روم وایي په داسې ولیانو د لعنت بیعت رسول الله چا سره اجنبي ښځه سره په لاس نه ده کړی اوس دا چې حضرت ام عطیه وایي دې معنا دا د پردې نه اخواته موږ دې خوا رسول الله بیعت به په زبان را سره کوو موږ به صرف لاسونه اوږده کړه یو شکل او صورت به هم د بیعت جوړ اخواته به حضور لاس داسې نیولی و زموږ لاس د حضور لاس باندې لګېدلی نه ده لکه نارینه لاس اوږدی که نه اوږدی او پیر ورته خپل لاس را اوږدی که نه اوږدی وایي دقه به یو کیفیت موږ جوړ او یا به زنانو سره داسې بیعت کوي چې ډېرې زنانې دي پردې شاته یو غټ څادر به یو پیس که به هلته زنانه ونیسي دې خواته به یې د پردې نه پیر صاحب ونیسي او ټولو سره به قد بیعتکن ما تاسو سره بیعت خو په لاس باندې بیعتونه نشته د زنانو سره اورې نو هغه بیعت ورسره څه دا شرک به نه کوئ وی ښځې بچي به نه وجني لکه جاهلیت کې م وجلي وی ښځې زنا به نه کوئ وی ښځې غلا به نه کوئ دا ټولې خبرې چې په دې به اقرار وکړه وی قد بیعتکن زه بس ما تاسو سره بیعت وکړو هله بس وبه قال حدثنا اسحاق الى اخره ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر اليه من المؤمنات بهذه الايه بقول الله
يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك إلى قوله غفور رحيم قال عبد قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط من چې چا به دا شرایط ومنل چې زنا نه کوو غلا نه کوو شرک نه کوو سره دا بیا دې به ورسره بیعت وکړه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعت کلامن په جبه به ورته ویلې والا که په خدای مې د قسم امام مست یده ید امراتن قد نه د لګېدلی لاس د نبی پاک د پردی ښځې په لاس باندې هېرګز لاس باندې بیعت نه ده کړی ما يبايعون إلا بقوله قد بايعتك على ذلك أمره يونس فقال الله تعالى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك نو چې په کوم ځای کې د ام عطیې روایت ده چې موږ لاسونه نوایي شي هغوی په هغې تردید وکړه چې لاس یې اوږد کړی ده کیفیت د بیعت یې جوړ کړی لیکن لاس یې د نبي په لاس نه ده لګېدلی وبه قال حدثنا ابو معمر الاخر عن ام عطيه رضي الله عنها قالت بايعنا رسول شابه دې کې مزات روایتونه مخکې تیر شوي دي زر ده الله يشرك بالله شيئا ونهى عن النياحه فقبضت ویل ستاینې ویر پیژنې دا ښځه چې مړ کې یو بل ته غاړه ورکړي ویر به نه کوي دې کې یوه ښځه هغه ویلې صاحب لږ صبر وکړه دې شرط کې زه لږ توقف کوم ولې وایي زموږ یو ګاونډی و هغې ما سره زموږ د کور په مړي کې ډېر مدد کړی و ما ته یې غاړه را کړې و ویر یې را سره کړی ده چې کله د هغې په کور کې مړی وشي نو زه دا بدل ور خلاص کړمه بیا به زه بیعت کوم بیعت کې یو خبره دا وه چې نوحه ستاینه ویر موږ ورته ستاینې وایي که نه پېښور کې ویر ورته وایي عربۍ کې نوحه ورته وایي دا کبیره ګناه ده وایي دا به نه کوې وی حضور دا بیعت در سره اوس نشم ولې وی زما یو ګاونډی و ما سره ډېر مدد کړی ویر یې را سره کړی و ماتم یې کړی و جاړه او ستاینې چې هغې کره مړی وشي زه بدل ور خلاص کړمه زنانه دوه بدله په ځان نه پرېږدي ثناء اورې یو بدل دا ده چې د کمې ښځې د زوی په واده کې د بلې ښځې لورګانې وګډېدې باس دا بدل ده قرض ده و چې همغه ښځه زمنو ته واده وکړي که ستا د ښځې زړه وي که نه د دې لوریانې بوسل ته ګډي ولې زما لورګانې ستا د زوی واده کې نه وي ګډېدلې ولې دا ډمانې دي ستا به نه ګډېږي اوس نو که ډمانې نه وي ولې ګډېدې کار یې څه خو دا اوس بدل د غواړي دویم چې د چا په مړي کې غاړه ورکه او ستاینې او ویرې وکړه او نوحه یې وکړه دې په مړي کې به یې خامخا اوس ورسره کوي نو ځکه دا زنانه وي صاحب دې کې به زه لږ ګوندې توقف چې هغې ته مې بدل ور خلاص که بیا نو اتفاقا هلته یو ورځ نیمه پس مړی وشو ویرې ورسره وکړه بیا رالو قربان و در سره بیعت کومه قرض مې خلاص کړه أسعدتني فلانة أريد أن أزيها فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فانطلقت ورجعت چونکه دا اول ځل رسول الله ورته څه نه دي ویلي وبه قال حدثني عبد الله بن محمد بن عاصم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا يحسن وعلى يعصينك بمعروف او په جایزه کارونه کې به نافرماني نه کوي قال إنما هو شرط شرطه الله للنساء الا لا شام وبه قال حدثنا علي بن عبد الله إلى آخره قال حدثني أبو إدريس سمع عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا وقرأ آية النساء وأكثر لفظه سفيان قرأ الآية فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فهو یعنی که چانه زنا وشوه چانه غلا وشوه چانه بل څه وشول او دنیا کې به سزا میلاو شو دا کفاره به شرط توبه وګرځیدا او که چانه دا کارونه وشو الله په پرده واچوله فهو الی الله باغه د خدای خوخه درو یا په آخرت کې عذاب ورکي یا به بخیل وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم الى اخره قال حدثنا عبد الله بن وهب قال واخبرني ابن جرير ان الحسن بن مسلم اخبر عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت صلاه يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبه او مون به وکړو خطبه به ورسته ویلال فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وكأني انظر اليه حين يجلد الرجال بيده سړی کېنول او راغه یشقهم سمانا د سړو په منځ کې ځان ته لاره پیدا کوله لرې زنانه ناستې وې هغې ته ورغی حتى أتى النساء مع بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن يعني من عند أنفسهن من بین یدیهن ورجلهن دا معنا ده چې په بل نارینه او زنانه باندې به د ځان نه د خېټې نه د دروغ او تهمت او الزام نه لګیل حتى فرغ من الآيات كلها ثم قال حين فرغ أنتن على ذلك تاسو به ټولې په دې باندې عمل کوئ وقالت امرأة واحدة لم يجب غيرها نعم يا رسول الله لا يدري الحسن من
من هي وای دا خزه معلومه نه و چې نو می چې شو غدي ورته چې قربان دي ټولو خزو په نمائندګۍ درته زوایم چې دا ټولي خبرې منګو منلې قال فتصدق وسد بلال وای خان اوس خیرات او صدقه وکي بلال صادر یا لمنه و غړوله فجعلنا يلقينا فتح او خواتیمو کې فرق دار فتح هغه ګوتمه ته وای چې غمای پکې نه او خواتیم هغه ګوتمو ته وای چې بمند کې غمی وي نو د خزو چې کم ګوتمه وي غمیدار یا بغیر غمی او بنگړی والی دا ټوله د بلال په لمنه کې چاندا کې واچولې سورۃ الصف بس